وزیر اعلی صاحب سهیل اپریدي صاحب د طرف نه دا انسټرکشن و چې یاره هر منسټر دی په میاشت کې اووه ځلې کم از کم وزټ کړي او د هغه انسټرکشن دا و چې یاره په دفترو کې نه او په میډیا او سوشل میډیا نه د عوامو د خولې نه چې موږ واورو چې یاره څه خدمت وشو نو په هغه سلسله کې دا زما درېیمه ځله ده اوس او اوس د دې نه مخکې بل نور هم دوه ځلو ته روان یم دغه غرض دی چې دا ډپارټمنټ زما خو ذاتي چې دا ډپارټمنټ د بیواو د یتیمانو د معذورو د هغه خلکو ډپارټمنټ دی چې په دې کې کار کول ثواب هم لري په دغه لړ کې راغلی خو یقینا اول ورځ ما مردان کې چې وکتل نو هغې سیسټم او د دیو په سیسټم کې ما فرق ولیدو خدای دې وکړي چې دا په روټین کې او ریګولري او ټول عمر لای خو نن ما په دې کې هغې ته ما د مخکې نه ویلي چې زه به درځم خو هغه سیسټم هغې د وس نه و چې هغې ټیک کړی وی دلته ما د صفایي دلته د خوراک دلته د ماشومانو د هغې ټول چې ما وکتل نو د دې ټایم سره زما نن اپیشل ویزټ و نو زه علی اعلان راغلی وم چې راځم به زه به بل ځل داسې هم راځم چې دیو به خبر هم نه وي زه به دې ته راشم نو که فرض کا دا داسې و کنټینیو د دیو دا کم صفایي چې دا کم سیسټم نو زه به دیو ته اپریشیشن لیټر او سره د شیلډ او د انعام نه به نوازم او که فرض که داسې و چې یاره زما د ویزټ دپاره یې داسې کړی و نو زما ویزټ ضروري نه دی ما ته دغه بچیان لازمي دي ما ته دغه ماشومان دغه یتیمان دغه بېاسرې خلک لازمي دي چې د هغې دغه وشي نو نن خو زه مطمئن یم دلته د سټاف د دې ټولو او بل پریزنټیشن چې ما ته کم راکړه نو لکه کم څه چې چا کړي نه نو په هغې کې سټاپ کېږي او زه خو هم ښه د پخوانو خلکو خبره په زور او زیر باندې پریزنټیشن اورم او ګورم او هغې کې ښه دلچسپي هلم نو یقینا د ډسټرکټ چارج دی فلحال هسې نه چې سبا خلک وایي چې تا خو بله ورځ اپریشیټ کول او نن نو که سبا له ښه نه و نو بیا به یې سزا کوم نن یې اپریشیټ کوم سر کوم بریفینګ چې درکړی شو پریزنټیشن هغې کې چې څه کمې دی شو هغه تاسو ته وایي چې د کسانو سره به برابر شي چې هغې هغه کمې هم ختم شي د هغې چې څومره کمی دی نو د دیو د غوښتنې نه وروستو دیو خو موږ ته خپل مسایل وروستو بیان کړه خو ما ټایم ټو ټایم وسه سیکرټري صاحب زما سره بالکل یو ځای ناست و په هغه ټایم باندې مې دیو ته ویلي دي چې یاره دا کم ضروریات چې دي چې زه د دیو نه کار غواړم نو د دیو دپاره به هم موږ کار کوو نو انشاءالله د دیو چې کومې مسلې دي دلته چې د دې ماشومانو دپاره کومې مسلې دي نور داسې څه ضروریات دي چې هغه حل کول غواړي نو هغه دیو ته ما ویلي چې تاسو خپل کیس موو کړئ انشاءالله سیکرټري صاحب ته ما آن د سپاټ په موقع باندې وویل چې څومره پورې کیدی شي نو موږ به چې نن کیدی شي سبا ته یې نه اړو او دیو ته مې بار بار وویل چې یاره پینډنسي زه په ضلع کې په سیکرټریټ کې په ډایرکټریټ کې یا په خپل آفس کې په دې به کوشش دا کوو چې پینډنسي بالکل نه چې یو پایل هم موږ ته نن پاتې نه شي چې د نن پایل نن موږ موب کړو چې سبا ته پایل نه نو انشاءالله ښه په د خدمت په نیت راغلی یم او د زړه نه خدمت کوم او چې څوک هم د زړه نه خدمت کوي او د هغې سره ټیم مضبوطي انشاءالله فاصلې لنډې دي هر څه به وشي سر که دغه هم راته وي تېره ورځ په پېښور کې دغه ډرګ ریهیب سنټر کې یو ځوان د تشدد د لاسه وژلی شوی نو دغې دپاره تاسو څه اقدامات جاري کوئ یا څه ستاسو پلان دي دا پرایویټ ډرګ سنټر چې کوم دي هغه خو پرایویټ ډرګ سنټر کې شوی و د هغې دپاره په هغه ټایم باندې کم چې قانوني کار و هغه مونږ کړی دی او بیا ما خو زمونږ دا ویزټ دی چې زه د ویزټ نه واپس راشم ما د ټولې صوبې پرایویټ ډرګ چې څومره ایډیک سنټرې دي دیو سه ریهیبلیټیشن سنټرې دي د هغو ټول سی او یا د هغې مشر یا د هغې اونر هغه مې راغوښتلي دي د هغې ته به مونږ یو پراپر ګایډلاین ورکوو چې یاره ایس او پیز به ورکوو چې د دې قاعدې لاندې به ته ژوند کولی شي د دې قاعدې نه که ته ووتې نو ستا لایسنس به مونږ منسوخ کوو نو انشاءالله دا زمونږ د قوم بچي دي زمونږ بچي دي د دیو دپاره به مونږ هر هغه لار اختیارو کومه چې د دیو د فیوچر مستقبل لپاره روښانه لري تاسو سرپرایز ویزټ شته دی چې اکثر دغه ویلي کېږي چې ډرګز هم خرڅېږي په دې سنټرو کې چې په سنټرو کې یو خو ویلی کېږي خبره یو حقیقت چې یو قسم ما ته راغی والله لازم چې د الله د ذات نه علاوه به بل څوک د هغه نوم نه اوري زه به دومره صیغه راز کې ساتم او چې ما د دې ټولې دنیا لپاره مثال ونه ګرځاو زه به لیاقت نه خو راکوي څوک ثبوت اخري پوښتنه سر کوم لکه کم سوالګري چې کوم دي اکثر تاسو په وینئ نو دی په دې ځای راخواره شي د سن دغه خلک یو ځای بل ځای
نو دغه خلاف ستاسو څه پلان شته د دغې د نیوو یا د دغې د ریهیب د دغې څه بالکل هغې دپاره مونږ پرون مخکې په قانون کې و خو هغه ډېر ټوټه پوټه و نو ایکټ 2025 په نوم دی هغه مونږ اوس پرون په هغې باندې اسمبلی کې اول پرون پیش شوی دی د کمیټۍ د طرفې نه زمونږ د ډپارټمنټ د طرفې نه تللی و بیا هغه د ګورنمنټ د طرفې نه راغی د کیبینټ نه بیا اسمبلی ته چې لاړ اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ ته ولېږه سټینډینګ کمیټي نمبر 24 پرون نابل پرون هغه په اسمبلی کې پیش که بیرته اوس به هغه مونږ ته راځي ډپارټمنټ ته او زه به انشاءالله په اسمبلی کې د پاس کولو دپاره پیش کوم او هغه چې پاس شي تاسو ته په خپله پته ولګي اوسه پورې زما د آفیسرز لاس نښتي و چاته څه ویلی نه شو ولې چې د هغې دپاره څه پراپر میکانیزم نه و څه قانون نه و نو اوس د هغې دپاره قانون مونږه انشاءالله دې هفته کې یا بس 10-15 ورځې کې به دې میاشت کې به هغه قانون پاس شي د اسمبلی نه او د هغې دپاره مونږ د اوس نم د زمونږ کور چې کوم دي په هغې کې دلته 400 کې هم شته د هغې کې مونږ داسې زیږونه د هغې دپاره مختص کړي دي چې کم کسان د هغې د تربیت ضرورت وي نو به دلته راوړو څوک چې پیشاوران وي او هغه بار بار کم دغه کردار لوبوي نو هغه بیا د مجسټریټ چې کوم د دې لپاره مقرري د هغه په دغه باندې په سزا باندې جیلونو ته ځي سر ډیجیټل زمانه دا هر ډپارټمنټ د شفافیت دپاره ډېره اسانه لاره ده چې په آنلاین هر څه خلکو مخې ته راشي عوامو ته شو کېږي او د هغې شفافیت وي ستاسو داسې نظام شته یا بالکل بالکل دا اوس د دې نه اخوا چلیږي نه رجسټر او دا منول دا شیزونه نه چلیږي د آی ټي دور دی او زمونږ ډېر کارونه ډیجیټلایز شوي دي او چې کم ضلعو کې یا د نیټورک مسله ده یا زمونږ دلته کم شیزونه پاتې دي هغه به تدریج روان دي هغه مونږ ډیجیټلایز کوو خو دا د څو کلونو پینډنسي ده نو دا دومره زر هلته انټري کول یا آنلاین کولو کې لږ ټایم لګي نن هم دوی ماته وویل چې یاره مونږ ډېر پیګري ووایه چې دا مونږ کمپیوټر ته خېجولی دی د آنلاین دی خو دا کم چې پاتې دی دا مونږ روان کړي وختن په وختن هغه چې پینډنسي شوه خو دا یو ایپ هم پکار دی چې دا راتلونکي خلکو به د دې دپاره زمونږ پراپر سیسټم دی ای سرټیفیکیټ نه علاوه مونږ خپل ټول ډپارټمنټ په یو کلیک باندې به تاسو ته کوو انشاءالله د هغې به ډېر زر تاسو وینئ په هغې کار شوی دی آخري فاینل سټیج کې دی انشاءالله تاسو به افتتاح بله ورځ وینئ چې مونږ څنګه کلیک کوو ته ماته وایي چې یاره د 400 دا پلاني نمبر چې دا په پناهګاه کې دی وایي چې و نو د دې ډیټیل راته راوړوئ نو په یو کلیک به تاته راوړي د خیر سر په پېښور کې چې کوم دی بیګرز چې کوم دي هغه تقریبا کمپلیټ شوي ختم شوي طرف ته روان شوي خو چایلډ بیګر چې کوم دي ماشومان هغې دپاره څه میکانیزم نشته سر د هغې دپاره میکانیزم مونږ پرون مونږ په دې باندې په بحث هم کړی دی چې یاره د هغې څوک چې د دې نه دا سوال دوی دې ته مجبور کوي چې دا سوال وکړي نو دا هم په دقه زمره کې راځي کم چې پروفیشنل سوالګري دي چې هغه ارګنایز سوالګري دي چې هغه په دې خلکو باندې یو ارګنایزیشن یې جوړ کړی او په خلکو باندې سوالونه کوي دغه مروپلار به هم په دقه زمره کې راځي کم چې بار بار په خپلو بچو باندې سوالونه کوي انشاءالله د دغې دپاره مونږ اوس قانون اوس پیش کوو پاس کوي که په هغې کې کم کمی کوتاهي راځي نو امنډمنټ به پکې کوو ټایم ټو ټایم انشاءالله د دې لپاره به ښه صحیح میکانیزم جوړو. مهرباني.